مونږ سره درې ټرمینالوجیز دي: مس انفارمیشن، ډیس انفارمیشن او مال انفارمیشن. مس انفارمیشن څه شی دی، ډیس انفارمیشن څه شی دی او مال انفارمیشن څه شی دی. السلام علیکم گایز، زه یم عارف الله جان او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل درس قرآن FM 94. نن به مونږ خبره کوو سوشل میډیا استعمال باندې، کوم فیک نیوز دی، فیک نیوز باندې. د سوشل میډیا یو ډیر پوخ، جوت او ډیر مضبوط توکی دی زموږ په لاس کې که چېرته مونږ د دې صحیح استعمال وکړو. نو مونږ ته پکار دی چې کله مونږ یو خبر شیر کوو هغې ته مونږ ته پکار دی چې د هغې تحقیق وکړو اول چې یاره دا کوم خبر چې شیر کوم دا صحیح دی یا دا صحیح نه دی. یو نن که مونږ تاسو په دې معاشره کې وګورو زمونږ چې کوم سوشل میډیا استعمال دی هغه ډېر نیګیټیو دی. مونږ سوشل میډیا استعمال څنګه کوو، کوم چې مونږ په یو بل باندې تنقید کوو، که مونږ خپل زمونږ چې کوم پښتون بیلټ والا کسان دي هغوی چې سوشل میډیا باندې مونږ وګورو نو یو پسې لګیایي، بل پسې لګیایي، کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي، کوم سوشل ویلفیر باندې کارونه کوي سوشل میډیا باندې، د هغې که مونږ ټوله کارکردګي وګورو نو هغې دغه کارکردګي ده چې هغې کله یو پسې خبرې کوي، یو پسې خبرې کوي، بل پسې خبرې کوي، یو د یو خپې وایي، بل د بل خپې وایي. نو مونږ ته پکار دي چې د دنیا ته یو صحیح ایمیج ورکړو د پښتنو. دا خپل منځ کې چې کومې جګړې دا مونږ په سوشل میډیا باندې نه کوو، مونږ پکې ذاتیاتو ته نه راوړو. دا سوشل میډیا د په دې به څوک څه وایي، دلته مونږ ته فریډم آف سپیچ میلاو دی. نو د هغه فریډم آف سپیچ دا مطلب نه چې مونږ په یو بل باندې چې کوم دی اعتراضات کوو، یو بل له خپې وخو، یو کس زمونږ نه مخکې شي په سوشل میډیا باندې مونږ دا زړه کې سوځو، بلکل یو جنګ راته محسوسېږي چې یاره دا کس زما نه ولې مخکې لاړه. بهي هغه کې یو کوالټي ده هغه به مخکې ځي، تم ځان کې دا کوالټي پیدا کړه چې تم مخکې لاړ شې. بله خبره مونږ کوو په سټینډ سیف آنلاین. کله چې تاسو آنلاین یې نو ستاسو ذهن ته ډېر خطرناک سوچونه راځي. تاسو به خپل تاټس، خپل سوچونه دا چې کومي دا به تاسو کنټرول ساتئ، قابو کې به ساتئ، ځکه چې وایي د ټول نه خطرناک دشمن چې کوم دی که نه دا ستا سوچونه دي. کله چې ته آنلاین یې ته به خپلې ګوتې، خپل عقل دا به ته په ډېر کنټرول ساتې، ځکه چې که تا یو داسې پوسټ وکړه او چې تا چا باندې تنقید وکړه یا بل داسې پوسټ شیر کړه چې هغې نه چاته تکلیف ورسېده نو دا تا ایذای مسلم وکړه، او ایذای مسلم چې دا حرام دی. مونږ سره درې ټرمینالوجیز دي: مس انفارمیشن، ډیس انفارمیشن او مال انفارمیشن. مس انفارمیشن څه شی دی، ډیس انفارمیشن څه شی دی او مال انفارمیشن څه شی دی. نو لومبی مونږ سره د مس انفارمیشن. مس انفارمیشن دی چې یو کس غلط پوسټ وکړي خو هغه بل کس ته دا پته نه چې دا پوسټ غلط دی او هغې په ښه ګمان باندې شیر کړي، دا چې کوم دی دا مس انفارمیشن دی. د هغه هېڅ غلطه اراده نه وي خو هغه پوسټ شیر کړي نو دا مس انفارمیشن هغه شیر کړه. د دې مثال به درکړم چې په کووډ-19 کې به تاسو کتلي چې کوم خلک وو هغوی ته هېڅ معلومات نو د کووډ-19 باره کې. چا به ویل دا کووډ-19 چې کوم دی دا چې کوم دی په یخنۍ کې زیات وي او په ګرمۍ کې کم وي، او چا به په ګرمۍ کې زیات وي په یخنۍ کې کم وي. یعنې چا سره هېڅ معلومات نه خو چې بس چا به کوم خبر شیر کړه هغه به دې مخکې فارورډ کوو. نو دا مس انفارمیشن و. بیا د مونږ سره ډیس انفارمیشن. دا یو ډېر خطرناک انفارمیشن دی. دې کې څه دې کې چې کوم پوسټ کړي هغه هم خطرناکي او چې کوم کس یې شیر کوي هغه هم د هغه اراده هم خطرناکه وي، خراب اراده وي. نو دا ډیس انفارمیشن دی. بیا د موږ سره مال انفارمیشن. مال انفارمیشن کې چې کوم خبرې هغه حقیقت رښتیا وي خو چې کوم کس یې شیر کوي د هغه اراده خرابوي، د هغه سوچ او فکر دی چې زه د دې کس تضحیق وکړم، زه دا کس چې کوم دی دی بلیک میل کړم، هغه دغه پوسټ شیر کړي د هغې د بلیک میل کېدو دپاره. نو دا مال انفارمیشن دی. مونږ په سوشل میډیا باندې تاسو کتلي چې مونږ د یو بل خپې وخو. که څومره یوټیوبرز دي زمونږ پښتانه، که هغه یوټیوبرز دي یا سوشل میډیا اکټیویسټ دي یا سوشل میډیا ورکر دي، د هغې ټول کار همدا دی چې یو د یو خپې وي، یو بل د بل خپې وي. که یو کس مخکې لاړ شي نو هغه دا سوچ کوي چې دا کس ولې مخکې لاړه، هغه بیا د هغه تضحیق کوي، د هغه خپې وایي، هغه پسې خبرې کوي. نو مونږ تاسو ته پکار دي چې د سوشل میډیا صحیح استعمال وکړو. د سوشل میډیا مونږ ته یو ډېر
جوړ او ډیر جوت هتیار مونږ ته ملو شوی ډیر مضبوط هتیار دی که چېرته مونږ دا صحیح استعمال کو که پولیټیکل تاسو نن ګورئ نن سبا هر یو خپل کس چې کوم کمپین چلی هغه سوشل میډیا په ذریعه باندې چلی ولې سوشل میډیا نن سبا د ماشوم دی او که غټ دی که زنانه ده که نارینه ده هر څوک دی هغه صرف سوشل میډیا استعمالي نو که پولیټیکل باندې استعماله دا یو ډیر زبردست هتیار دی خو مونږ تاسو د سوشل میډیا ډېر غلط استعمالو نن سبا سوشل میډیا